چې شیخ صاحب دا په 1961 کې شیخ صاحب پیدا شوی و او دیم داسې په ځمکه تاوېدل وغړېدم. یا زمونږ یو شاګرد دی هغه راته وایي چې شیخ صاحب خو شهید شو، د شاته نه ډزې شوې او شیخ صاحب وایي چې یا الله خیر شاته په تماچو باندې ډزې کړې دي. خو تاسو سره ډېر نږدې تعلق و، څه داسې دمکي امیز میسیجونه یا څه خطره ورته څه موصول شوې وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما په 15 مئی باندې په 400 نه په پښتونخوا نو په ټول امت مسلمه باندې یو د شین اسمان تندر راو غرزیدلو. یو ډېر لوی محدث چاته چې د زینت المحدثین خطاب حاصلو، حضرت مولانا شیخ القرآن شیخ الحدیث شیخ ادریس صاحب د تورنګزو سره تعلق د هغې د 400 مدرسې ته تللو، د بخاري شریف درس کولو، فایرنګ پې وشو، قاتلانه حمله کې هغوی خپل ژوند ورکو، شهید کړلی شو. دا وخت مونږ راغلي د هغې په حجره کې ناست یو، د هغې کشر ورور شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف احمد صاحب تاسو مونږ سره کتلی شئ، چونکې د دې دغه ویژوالز دغه تصویرونه تاسو کتلی دي چې په دې سپینو ډکو باندې به د اوښکو یو سیلاب را روان و. د دوی ورسره ډېره زیاته مینه وه او ما ته دا هم معلومات دي چې دوی به په دې عمر کې شیخ صاحب له پښپو باندې زور هم کو. حضرت اول خو دې الله صبر درکړي، ډېر لوی غم دی، یوازې ستاسو لپاره نه دی، ټول مسلم امت لپاره. څه حضرت صاحب حوالې سره به راته څه وایئ؟ جی الله هم خوشحاله که بس دا حالت داسې چې موږ له خبرو چلم نه راځي، هغه هر څه رانیر شوي دي. خو لنډه خبره دا ده چې شیخ صاحب دا په 1961 کې شیخ صاحب پیدا شوی او دا په 5 مئی باندې تقریبا 2026 کې او د 9 ورځ وه او شیخ صاحب هر سهار چې به درس لته او د هغه به دا عادت و چې سهار به جمع بیټک کې هغه کوله، د خپل ملګري هغوی به رالل جمع به وکړه، بیا به له 20 منټه طالبان وله بیټک کې زور وکړه، بیا به کور ته لاړ چای به وڅښله، بیا به دا قاعده وه چې هغه به د احادیثو درس ته نو هغه به لامبل بې لامبلو به چته نه ته وبه لامبل او بیا به چې دغه شو د ځان سره کتابونه واخیستل بس روان به شو. نه زمونږ چا سره داسې څه تنازع شته، نه داسې چا سره روانه ویجاړه شته، نه داسې تو تومې چا سره شته. لکه ټول خلک چې څومره یې زمونږ د دې کلي مونږ سره ډېر زیات محبت ساتي، الحمدلله د محلې خلک مونږ سره ډېر زیات تابعدار دي او بس مونږ د مدرسې ته روان وم تلمه او په دې کې مې راته رضوي ویل چې یاره یو دغه وچلېده او دیم داسې په ځمکه تاوېدل وغړېدم، ای بچې د صبر نه کار واله. بیا زمونږ یو شاګرد دی هغه راته وایي چې شیخ صاحب خو شهید شو، ډریور نه مې تپوس وکړه، بیا هغه وایي موږ نه یو پېښوې او بس د عثمانزو چې کوم دغلته د طارق آباد دا لاره دی پول نه لږ غونتې ورخوه نو دغه ځای کې د شاته نه ډزې شوې او شیخ صاحب وایي چې یا الله خیر او دې سره شیخ صاحب زما په اوږه باندې سر کېښود، وینې ترې روانې شوې. شاته چې کوم پولیس والو هغوی په دغې وخت کې شاته په تماچو باندې ډزې کړې دي. پوه شوې؟ نور د څه صورتحال نه یو خبر چې یاره دا څو شو او څو نه شو او اوسه پورې بس همغه په خپل غم یو. خو الله د هغه دپاره یو نیټه مقرر کړې وه، په هغه نیټه باسې همغه وفات کېده. الله ولله شهادت مرګ ورکړ. الله چې څه کوي او زموږ په باره کې الله څه فیصلې کړي دي موږ په هغې خوشحاله یو او که داسې چې الله په تقدیر کې شقي لیکلی یو نو د الله نه به سوال کوو چې الله دې موږ په تقدیر کې سعید کړي، که جهنمیانو په لیست کړي الله دې د جنتیانو په لیست کې کړي او بس 3 ورځې موږ ته د غم اجازت و او د 3 ورځو نه پس که موږ زیات غم کوو موږ جاړو او دغه کوو موږ په خپل خشته الله خفه شي. او زما ورورو تاسو ته پته وه چې کله به اخري جلسه وره تقریبا 1400 طالبان به فارغېدل او د 1 لاک نه به غټه مجمع وه، هغه به په جړاګانو کې د پاکستان دپاره د پاکستان د عوامو دپاره او د افغانستان دپاره ټولو مسلمانانو دپاره هغه به دعاګانې غوښتې د امن دپاره. اوس هم الله په دې وطن کې امن راولي، الله د اسلامي قانون نافظ کړي او الله د مسلمانانو اتفاق اتحاد لري او چې څو شو موږ پرې د الله پاک ناراضي یو او داسې نور موږ ته څه دغه نشته او
بس الله دې نور خیر پیښ کړي حضرت خلکو صاحب را سره ډېر زیات محبت اظهار وکړ الله دې بدلي ول د دې خو تاسو سره ډېر نږدې تعلق و څه داسې دمکي امیز میسیجونه یا څه خطره ورته څه موصول شوې وه؟ نو اصل کې شیخ صاحب خو دا زندگی وه چې هغه خو تاسو ته پته وه هغه داسې نه چې صرف د صوبه سرحد سره تعلق لري که نه هغه د سعودي کې یا عرب کې به حرمین امامانو سره میلاوېده اوس هم په مدینه منوره کې زه ورسره میلاوېدم هلته روان وو نو زما ورسره څه خاص خبرې وې هغه سره به خپل ګروپ و نو د مازدیګر دې ټایم کې چې به شیخ صاحب کله به راته د ماښام او د مازدیګر په دې منځ کې به راته نو هغې پولیس والا شرطې والا به هغه لاره بنده کړې وه او چې شیخ صاحب به څنګه راغی ورته به وکتل هغوی پېژانده سمدستي به ورته لاره کوله وکړه هلته چې هغه کوم عرب ولاړ و چې زه دغه شوم څنګه شیخ صاحب رادن نه شو هغه عربو به ټول چغې کړې او شیخ 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 که نه شیخ صاحب ورته وخندل په عربۍ کې ورسره خبرې وکړې غاړې ورله ورکړې او هلته به هغوی هم خیال ساته عربو به دغه والا ته شرطي والا ته ټلیفون وکړه چې ریاض الجنت ته به ته هغوی به هغلته بوته داسې یې سم نو او داسې څه موږ نه دي محسوسه کړی که نه ما ته څه داسې معلومات هم دي چې په آخري د تېر اتوار باندې چې لږ څه ګیلۍ کوله د خلکو نه هغه یو بیان وچلېدلو په هغې باندې د بعضې خلکو له طرفه ډېر رد عمل رالی و چې په هغې باندې سره خفګان اظهار کوو د دې خلکو نه نه داسې شیخ صاحب چې موږ ته به وي چې یاره دا دغه دي دا که چا زمونږ په خلاف خبرې مو کړې نو د هغې به جواب نه کوې لکه زمونږ هره خبره د الله تعالی د رضا دپاره ده نو هغه داسې څه شکوه اظهار هم نه دی کړی د شیخ صاحب او موږ به ورسره ناست وروڼه به خپل مابین کې به کېناستو داسې څه هېڅ ګیله شیخ صاحب نه ده کړې او هغه په دې خبرو باندې خفه کېده یاره چا بد به دې وي د هغه په مخ کې هغه په هغې خفه کېده شیخ صاحب دوی فراغت کله شوی و د کوم ځای نه شوی و د دوی فراغت دا د حقانیې نه شوی دی او زیات سبقونه سکول سره شیخ صاحب ویلي وو ځکه چې کله زما والد صاحب ډېر کلک عالم و باباجي عالم و نو دوی چې په مدرسه کې داخله غشته نو شرجایي معربو پورې کتابونه دا والد صاحب تر دوی ویلي وو ده 4 کالو پورې کتابونه ویلي او داسې وه چې هغه کم سرپمیر ورته ویلي کېږي کاپیه ورته ویلي کېږي نحومیر ورته ویلي کېږي والد صاحب به مې د شپې د 12 بجو پورې کټ سره ودرولو دا په کلک یادول وبې نو په طالبیه کې د والد صاحب د لاسه مې ډېر زیات وال خوړلی دی سکول یې څونه ویلی و سکول چې کوم دی شیخ صاحب دغه کړی وه د عربیه کې هم ایم ای کړی وه اسلامیاتو کې مې کړی وه ډېرې زیاتې نمبرې پکې اخیستي الحمدلله ډېرې زیاتې نمبرې اردو یې ډېره ښه اردو ویله ما یې د اردو یو تقریر اورېدلو کراچۍ کې نو شیخ صاحب خو داسې ده چې په انګلیش باندې هم څه ناسې عبور د شیخ صاحب وپوهېده به او دا ده چې لکه دغه کې دا اردو باندې فتوې به ډېرې زیاتې مخکې ورکولې یا خو بوزګارېده نه مدرسو ته به یې لېږله نو دغه د عبور یې و په اردو باندې د دې ځای نه علاوه نعمانیې نه علاوه حقانیې ته به هم تله درس لپاره شیخ صاحب نعمانیه کې درس کو نو چې نعمانیه کې شیخ صاحب درس کو نو بیا شیر علي شاه مولوي صاحب چې کله وفات شو نو بیا سمیع الحق صاحب ورپسې راغی چې راته دلته حقانیه کې درس کوه نو هغه شیخ صاحب ورته غاړه نه ایښوده خو چونکې هغوی والد صاحب هم استاد و هغه هم استاد و بیا شیخ صاحب مجبوره کړه نو ورته ویل چې حقانیه ته به خامخا ته راځې مور مې ورته ویل چې بچې دلته هم درس کې هلته هم درس کې دا ځای لرې دی هلته مه ځه نو بیا هغوی ته وي خو هغوی ورته ویل نه خامخا به راځې بیا مور نه مې اجازه غوښته نو هغوی ورته زه بس بچې ځه بیا چې که سمیع الحق مولوي صاحب شهید شو هغوی ته ویل زه نه شم راتلی ما ته ګرانه ده بیا د انوارالحق مولوي صاحب زوی سلمان الحق هغه ځان سره ماشومان یې راوستی وي دویم ورځ د والد صاحب مې ډوډۍ نه ده خوړلې او دا د عبدالحق مولوي صاحب نوسی دي دا مې دله په جرګه باندې راوستي دي چې ما نه هغه وایي یو خوا ما نه رور لاړ او بل خوا ته نه راځې موږ به څه کوو نو بیا مې مور ته کېناست مور ته مې څه وکړمه نو هغې ورته زه بچې بس ځه د مور چې مې تر څو پورې جمدی وه نو د هغې نه بغیر به بل کار نه کوو چې کله به دغه شو نو هغې له به راغی او زما یو کش خور ده شیخ صاحب پسې ده په دې خپو معذوره قرآن حکیم حافظه ده هر سهار به هغې له راغی چې هغې به ورته سووې او مونږ سرونو سره به مشوره کوله په هغې به کار کوو داسې څه مسله نه و خو بس الله ته منظور و بس شو نو او خلک بار سار څه وایي خو لکه داسې مونږ څه نه دي محسوس کړی ویله کېږي چې دوی ته څه د 10,000 نه زیات احادیث یادو یاره زه به درته دا ووایم چې لکه شیخ صاحب نه احادیث ورته ډېر زیات یادو هغه به بعضې وخت کې کتاب به وموي نو هغه ته د حدیثو صفحه به هم معلومه و چې دا حدیث په دې صفحه دی او صفحې نه هم ورته معلوم وي چې په دې
صفه باندې دا حدیث دی. د دون عمر کې لکه ستاسو اوس هم ډېره زیاته مینه وه یو بل سره، عموما د خلکو چې کله ودونه وشي نو هغه کورونه یې بیل بیل شي، د دې دومره محبت څه وجه کېدی شي خپل منځ کې؟ نو بس اصل کې داسې ده چې موږ شیخ صاحب ته د پلار په شان کتلي وو او هغه موږ ته د زامنو په شانتې کتلي دي. هغه مینه موږ له خپل پلار نه ده راکړې چې موږ له کوم خپل ورور راکړې ده. داسې چېرته داسې څه تومې نه دي راغلې او هېڅ الحمدلله نه دي راغلې. او زموږ د کور چې څومره مشري وه هغه د شیخ صاحب په لاس وه، هغه موږ ته کتلي د بچو په شانتې، خویندو ته یې کتلي دي د لوڼو په شانتې. نو داسې اوسه پورې موږ وایو چې یاره موږ ورته د خپلو بچو نه زیات ګران وو. حضرت ستاسو شکل و صورت او د خبرو هغه انداز همداسې دی چې لکه سړی وایي چې یاره شیخ ادریس صاحب اورمه، نو یو غټه ذمہواري په تاسو باندې هم راغله، د خلکو ستاسو ته کاته شو هغه مینه و په تاسو باندې ماتې، تاسو ذکر وکړو چې مونږ کمزوري هم شو نو ذمہواري هم د باندې ډېره شوه. جي پرونه تقي عثماني صاحب را سره خبرې په موبایل باندې وکړې، نو هغه یو ملګري مخکې نمبر یې واخیسته، نو یو ملګري را سره کال وکړي ته شیخ یوسف خبرې کوې، ما ورته یا زه شیخ یوسف خبرې کوم. نو هغه بیا وایي تقي عثماني صاحب سره خبرې وکړه چې هغه سره مې خبرې شروع کړې، وایي دوی خو چې شیخ صاحب شهید شوی دی، وایي دا اواز خو د شیخ صاحب دی. ما ورته یې زه یې کشر ورور یم که نه. نو بیا هغه په باره کې ډېر ښه القاب استعمال کړل، ډېر لوی القاب استعمال کړل تقي عثماني صاحب، او ډېرې زیاتې دعاګانې وکړې. نو موږ به د الله نه امداد غواړو او موږ سره الله پاک وخت په وخت باندې امداد کړی دی، د الله نه به توفیق غواړو د خپل وس مطابق. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او چې الله ته څه منظور وي او انشاءالله هغه شان به کېږي او خپل وس به کوو. ټول عمر موږ ځان دین ته وقف کړی، د خلکو به خیر غواړو، د وطن به خیر غواړو چې الله پکې اسلامي قانون نافظ کړي. شیخ صاحب دا دعا وه وی الله ما ته په خپل ژوند باندې زما په دې وطن کې اسلامي قانون وکړي. دا به هغه وخت وی الله ما ته په دې خپل ژوند باندې الله په وطن کې اسلامي قانون وکړي، او دا ارمان یې قبر ته یوړ. نو هغې په 2002 کې 2003 و دغه کې د ایم پی اے الیکشن یې وکړو، د پروونشل اسمبلی ممبر جوړ شو، د هغې نه بعد بیا ایم این اے هم جوړېدی شو، ایم پی اے هم جوړېدی شو، خلکو ورسره مینه لرله، خو د سیاست نه هغه د عملي سیاست نه استعفا ورکړله. ستا دې څه وجه وه؟ هغه سیاست چې دغه نه کوو، د امپیاتوب ته هغه نه ودرېده، هغه امپیاتوب ته هغه نه ودرېده، او نه چې کوم دی د کور کې په دې چا مشوره ورکوله، نه مې والد صاحب مشوره ورکوله او نه بل چا مشوره ورکوله. او په دې کې ګیر شو چې هغه په دغه کې د حدیثو درس کو په تنګي کې، نه هغه ورپسې دا مشران لاړله او شیخ صاحب بخاري شریف ته ناست و او ورته یې دا چې کم بخاري ته ناست او د حدیثو د کتابونه در باندې پراته دي، وایي دا در باندې موږ جرګه کوو چې ته به اټونو ته ودرېږي، دا در باندې جرګه کوو. نو شیخ صاحب چې یا الله په ما باندې د بخاري او د ترمذي او د دغه جرګه وکړه، لکه یو ټکه ير راله چې هسې نه الله خفه نه شي. نو بس دغه مجبوري وه چې شیخ صاحب ودرېده. هغه یې پېغه چې دغه کې دارالحدیث کې څومره احادیثو کتابونه پراته وو، بس د علماو ورسره یو چل کړی، مخکې یې ورته میټینګ کړی، شیخ صاحب نوک وکړی، وایي دا چې څومره د رسول الله مبارک د احادیثو کتابونه دي، نورې خبرې نه، بس دا د باندې مونږ ټولې جرګه کړې. بس بیا د هغه مجبوري وه. نو سیاست یې کې اوټونو ته ودرېدل نه خوښول، اصل دین دپاره یې کار خوښه و، اوټونو ته ودرېدل نه خوښول. مهرباني جي. قدرمنو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف احمد صاحب دغه خبرې تاسو واورېدلې، د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په حوالې سره، د هغې د ژوند په حوالې سره، د هغې د سیاست نه د کناره کشۍ په حوالې سره، هغه ټول معلومات موږ ستاسو مخې ته راوړل. خوشحاله اوسئ، خادم غواړم.